محمود غزنوي رحمه الله دا یو ډیر عظیم لوی او دیندارا یو د علم نډک بادشاہ دا د مسلمانانو تیر شوی دی په دې افغانستان غزنی علاقه کې د مزار دی دا یو ډیر لوی عظیم زه د څومره عظمت چې بیان کم دا به کم وي د مسلمانانو یو ډیر بې باکه نډر او عظیم بادشاه چې نن هم د محمود غزنوي نوم واوري دغه هندوان کفار انګریزان نو دی یره محسوسوي محمود غزنوي یو داسې انسان و دغه محمود غزنوي د ده په ذهن کې یو درې اشکالات و هغه درې اشکالات د به هر وخت محسوسول هغه درې اشکالات یقیني و خلک ورته قسمه قسم خبرې به کولې هغه اشکالات دا و د یو اشکال دا و چې د به سوچ کولو چې زما پلار امیر سبکتګین آیا دا زما خپل پلار دی زه د ده نه پیدا یم که نه ځکه خلکو به دته قسمه قسم خبرې کولې چې دا امیر سبکتګین دا ستا خپل پلار نه دی نو ده به هر وخت دا ویلی چې آیا دا به زما خپل پلار وي او که نه به وي دویم شک به دا کولو چې العلماء ورثة الانبیاء حدیث مبارک کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی العلماء ورثة الانبیاء علماء دا د انبیاء کرام وارثان دي ده به دا شک کولو چې آیا دا حدیث رښتیا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې علما دا به د انبیاء کرام وارثان وي ځکه د هر چا یو وارث وي پلار چې مړ شي زوی د هغه وارث وي مال حال د هغه په لاس کې وي دغه رنګې د انبیاء کرام وارثان چې دي نو هغه علما کرام دي د علماو ځان له یو قدر و منزلت دی د هغې ځان له عظمت دی په هغې باندې خبره نه کول غواړم خو دې خبرې ته راځم چې د محمود غزنوي دویم اشکال دا و چې آیا دا علما طلبا دا واقعي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارثان دي او که نه دي دریم اشکال یې دا و چې د قیامت دا ورځ دا به رښتیا وي او که نه یقیني و خو اشکال و بعض شک ورته په دې خبره کې شبهه وه ورته چې آیا د قیامت ورځ به رښتیا وي دغه درې اشکالات به د هر وخت محسوسول او دا به یې ویل چې آیا دا درې خبرې به رښتیا وي او که نه دغه محمود غزنوي دا یو ډېر عادل بادشاه مو د شپې به راووتو په دې خپل رعیت خپل ملک خپل قوم کې به ګرځېدو چې چا ته څه ضرورت خو نشته دی څوک په تکلیف کې خو نه دي زما قوم زما رعیه په تکلیف کې خو نه ده نن سبایي بادشاهان وګوره یقین وکړه د شپې راوتل خو پرېږده چې د خپل کور هم خپل صحن هم د شپې نه راوځي خپل رعیت خو پرېږده عمر فاروق رضی الله عنه به فرمایل چې وای د دریای دجله په غاړه که یو سپی د تندې نه مړ شو نو الله رب العزت به د دې حساب هم د عمر سره کوي پخواني بادشاهان داسې وو چې محمود غزنوي شپه به شوره وبوتو په خپل رعیت کې به ګرځېدو چې چېرته چاته خو څه تکلیف نشته دی څوک په مصیبت څوک په غم کې مبتلا خو نه دي یوه شپه خپل خادم خاص ایاز ورسره دی دا د خادم خاصو په هر خاص موقع کې به د سره دی موجودو ایاز ورسره دی راووتو په خپل رعیت کې ګرځي او راوتو به هم په داسې شکل کې چې د عام سړي په شکل کې به راوتو خپل لباس خپله حلیه به یې بدله کړه چې څوک دا ونه پېژني چې دا بادشاه دی او هر رعیي او هر د قوم سړی دته خپل مشکل په ډاډه زړه باندې بیان کې خپل شکل و صورت به بدل کو راووتو د شپې به ګرځېدو یو شپه راووتو ایاز ورسره دی لاټین ورسره دی د رڼا دپاره روان دي په داسې یو کوڅه په یو کلي محله باندې تېرېږي ګوري چې د یو لوهار دوکان دی او د هغې سره څه رڼا لګېدلې ده څه باتۍ لګېدلې ده او د هغې نه رڼا خوره ده او دې رڼا سره دې د لوهار دوکان سره نږدې یو کس ولاړ دی او هغه کله ښکته شي او کله ودرېږي بیا ښکته شي بیا ودرېږي د محمود غزنوي رحمه الله لرې نه پې نظر پرېوتو چې دا دی څوک چې کله ښکته شي او کله کینی خپل غلام خپل خادم خاص ایاز ته وایي ایاز ورشه دا وګوره چې څوک دی
ایاز چې کله راغلو ګوري چې یو طالب علم دی کتاب ورسره دی او لګیا دی مطالعه کوي کتاب یادوي سبق زده کوي محمود غزنوي چې کله وکتل چې دا خو طالب علم دی او بیا لګیا دی خپل سبق زده کوي محمود غزنوي ته پوښتنه کوي چې ته څوک یې او څه کوې دلته او ورته وایي چې زه د پلاني جومات پلانۍ مدرسې طالب علم یم زمونږ په مدرسه او جومات کې د رڼا سو بندوبست نشته رڼا نشته نو لہذا ما د سبا دپاره سبق یادولو کتاب مې یادولو ما وکتل چې په دې محله په دې بازار کې د دې لوهار د دکان مخې ته رڼا ده زه راغلم دلته مې خپل کتاب یادولو خپل سبق مې یادولو محمود غزنوي چې دا واورېدل انتهایی زیات خفه شو د طالب علم ته وویلې چې خط د دین طالب علم د قرآن طالب علم د مدرسې طالب علم نو دا واخله لاس کې ورسره د سرو لاټینو خپل غلام خپل خادم خاص سوی چې ایاز دا لاټین دله ورکا او د طالب علم ته وویلې چې دا لاټین واخله او روزانه راځه شاهي محل ته به تا ته د دې دپاره سپیشل تیل ملاویږي او دا به ته وړې ځان سره دغه لاټین استعمالوه خپل کتاب او خپل سبق ورته وایه محمود غزنوي واپس شو طالب علم لاړو مدرسې ته وګرځېدو په خپل رعیت کې چې کله وخت پوره شو راځي خپل محل ته د خوب ټیم پوره شو اوده شو چې اوده شو د شپې څه حصه تېره شوه په خوب کې ګوري چې د دواړو جهانو سردار محمد عربي صلی الله علیه وسلم ورته راغو ورته فرمایي چې ای د امیر سبکتګین زویه تا چې زما د وارث سره نن کم احسان کم نیکي وکړه د دې بدله به درته الله رب العزت د قیامت په ورځ ډېره ښه او عظیمه بدله درکوي محمود غزنوي ډایرک راپاڅېدو او ځان سره سوچ وکړو چې زما په زړه کې کم درې اشکالاتو کمې درې خبرې د کلونو راهیسې وې کم درې اشکالاتو اخو د دواړو جهانو د سردار محمد عربي صلی الله علیه وسلم په یوه خبره کې حل شو اول شک دا و چې زه د خپل پلار محمود غزنوي اصلي زوی یم که نه یم دویم شک دا و چې دا علماء العلماء ورثة الانبیاء دا علماء د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انبیاء کرامو وارثان دي او کنه دي دریم شک دا و چې د قیامت د ورځ دا رښتیا ده او کنه ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په خوب کې راغلو کله چې د یو طالب علم سره نیکي وکړه په خوب کې ورته راځي او په یوه خبره کې د کلونو راهیسې درې اشکالات دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یوه خبره کې حل کیږي ورته وایي ای د امیر سبکتګین زویا تا چې زما د وارث سره نن کم احسان وکړو کم نیکي وکړه د دې بدله به درته الله رب العزت د قیامت ورځ ډېره عظیمه او ډېره ښه درکوي ګوره د یو طالب علم سره نیکي وکړه نو دینه معلومه شوه چې د طلباو او علماو ډېر یو عظیم مقام دی یو بادشاه د یو طالب علم سره نیکي وکړه الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوله باندې د هغه درې وړه اشکالات په یو خبره کې حل کړه نو د دینه دا معلومیږي طلباو چې ستاسو ډېر یو عظیم مقام دی خپل ځان سره ډېر احتیاط کوئ او ډېر په احتیاط باندې خپل ژوند تېروئ الله رب العزت ته ماتا او تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین